د هر قسم غم د رنج د تکلیفونو او دغه شان د بېروزګارۍ نه د بچ کېدو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام کومه وظیفه کړې ده او کومه وظیفه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودله او د کومې تعلیم ورکړی دی. محترمو، نن به انشاءالله موږ په یوه اهمه وظیفه باندې مباحثه کوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند مبارک کې هغه په خپله باندې کړې ده او د هغې تعلیم یې ورکړی دی. نو محترمو، د هر قسم غم او د تکلیف نه د بچ کېدو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک ان اظلم او اظلم. دغه دعا اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک ان اظلم او اظلم، دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده د هر قسم د محتاجۍ او دغه شان د خاص کر د بېروزګارۍ او د غمونو او د تکلیفونو نه د بچ کېدو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به چې کله لوږه ولګېدله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا دعا لوستله. دغه شان د بېروزګارۍ دپاره هم دا ډېره زیاته اهمه ده او ډېره زیاته مفید ده. ما محترمو، که چېرته تاسو دغه شان نور وظایف زده کول غواړئ او تاسو دا غواړئ چې ستاسو ژوند دې بدل شي او تاسو دې دغه شان وظایف زده کړئ او نورو مسلمانانو ته یې وښایئ، نو د دغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ او دغه شان موږ په سوشل څیزونو کې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې انسټاګرام کې هم فالو کړئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به د دې ډېره لویه ثمره او ډېره لویه فایده میلاویږي. اجازت غواړم د لوی الله